بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 54 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل: المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينسب بتقدير اللام نحو ضربته تأديبا أي للتأديب، وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تأديبا وجبنت جبنا. دا کوم عبارت مونږ ذکر کو نو په دې عبارت کې صاحب کتاب په منصوباتو کې او په مفاعیل خمسو کې سلورم نمبر مفعول له ذکر کړي. دې عبارت کې مصنف د مفعول له متعلق درې بنیادی او اهم خبرې ذکر کړې دي. یو د مفعول له تعریف، دویم د مفعول له اعراب، او دریم د نحویانو په منځ کې یو اختلافي مسله ده. نو دغه اختلافي مسلې طرف ته هم اشاره کړې ده. صاحب کتاب د مفعول له تعریف په دې الفاظو سره کړی دی: هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله. چې مفعول له دا هغه اسم ته وایي چې د هغې د حاصلولو دپاره یا د هغې د وجې نه، یعنی د هغې د موجود کېدلو د وجې نه هغه فعل کم چې د دې نه مخکې دی هغه واقع شي. مفعول له دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې د هغې د حاصلولو دپاره یا د هغې د وجې نه، د دغې څیز د وجود د وجې نه هغه فعل کم چې د دې نه مخکې دی هغه واقع شوی وي. نو په دې تعریف کې دو خبرې مونږ ذکر کړې چې کم فعل دی نو فعل به د دغې اسم د حاصلولو دپاره یا وجود ته راځي، او دویمه خبره مونږ دا ذکر کړه چې هغه څیز به موجود وي او د هغې نه وروستو به بیا فعل څه کېږي؟ واقع کېږي به. د حصول مثال دی: ضربته تأدیبا، چې ما هغه ووهو د ادب د حاصلولو دپاره. نو دلته په دې مثال کې دا تأدیبا دا مفعول له دی، ځکه چې د دې د حصول دپاره د ادب د حاصلولو دپاره متکلم وی چې ما هغه ووهو. نو دلته فی الحال ادب شته دی نه، خو د هغې د حاصلولو دپاره متکلم څه وکړو؟ ضرب وکړو. نو چې کله یو ماشوم هغه بار بار شرارت کوي، شیطانۍ کوي او هغه بېادبي کوي، نو چې کله متکلم دغه ووایي د دې دپاره ووایي چې په دې کې څه راشي؟ ادب راشي. نو د مفعول له یو صورت مونږ دا ذکر کو چې د هغې د حصول دپاره، د هغې د حاصلولو دپاره دغه فعل وجود ته راشي. نو دلته دا ضربتو فعل دا د ادب د حاصلولو دپاره وجود ته راغلی دی. دویم صورت دا دی چې د هغې د وجې نه هغه موجود وي او د هغې نه وروستو فعل وجود ته راشي. د دې مثال ذکر کړی دی: قعدت عن الحرب جبنا، چې د زه د جنګ نه کېناستم، زه د جنګ نه سیټ ته شوم د بزدلۍ د وجې نه.
نو دلته که تاسو په دې مثال باندې غور وکئ نو د جبنن د بزدلۍ د وجې نه د بزدلۍ د وجود د وجې نه د قعود دا فعل دا وجود ته راغلی دی. ځکه چې یو انسان هغه د جنګ نه کینی نو هغه د مخکې نه بزدله وي. چې کم یو انسان بزدله وي نو هغه ځان د جنګ نه او د لړایۍ نه وروستو کوي. نو دلته جبن موجود دی، نو دا چونکې جبن موجود دی نو تا دغه وجې نه دا قعود دا فعل دا په وجود کې راغی. نو خلاصه دا شوه چې د مفعول له دو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې ته د مفعول له د وجې نه د هغې د حصول دپاره د مفعول له د حصول دپاره فعل وجود ته راشي. لکه ته دې مثال څه دی؟ ضربته تأدیبا. او دویم دا دی چې د هغې د وجې نه د هغې د وجود د وجې نه فعل وجود ته راشي. او ته دې مثال مونږ ذکر کو قعدت عن الحرب جبنا. نو صاحب کتاب وی فصل المفعول له هو اسم، مفعول له دا هغه اسم دی ما لأجله چې د هغې د وجې نه د هغې د حاصلولو دپاره یا د هغې د وجود د وجې نه یقع الفعل المذکور قبله هغه فعل واقع شي چې کوم فعل ته دې نه مخکې ذکر شوی دی. وینصب بتقدیر اللام. نو اوس په دې عبارت کې صاحب کتاب د مفعول له اعراب بیانوي چې مفعول له دا به د لام په تقدیر سره د لام د مقدر کېدلو د وجې نه منصوب کولی شي. مثلا ضربته تأدیبا. نو دلته لام مقدر دی، لام حذف کړی شوی دی. اصل عبارت داسې دی ضربته للتأدیب، ضربته للتأدیب چې ما هغه ووهو د ادب د حاصلولو دپاره. البته ته دې چې کومه معنی ده نو ته دې لام مقدر معنی به مونږ کوو، ځکه چې مونږ داسې چې ما هغه ووهو د ادب د حاصلولو دپاره دا کومه معنی ده دا مونږ د لام کوو. نو مصنف دا وایي چې مفعول له دا به منصوب وي د لام په تقدیر سره. نو ته دې خبرې نه دې طرف ته هم لږه اشاره کیږي چې د مصنف په نسبت باندې کچرې لام په لفظونو کې موجود وي، کلام په لفظونو کې موجود وي، یعنی لکه څنګه چې موږ ذکر کو چې ضربته للتأدیب نو دا به هم مفعول له وي، خو دا به مفعول له مجرور وي. نو د مفعول له د منصوب کېدلو دپاره د مصنف په نسبت باندې څه شرط دی چې لام به پکې مقدر وي. او ته دې نه مخکې چې کوم مفعول فیهی مونږ ذکر کړي وه د هغې درې قسمونه مفعول فیهی د مفعول فیهی چې کوم اقسام مونږ ذکر کړي وو ظرف زمان مبهم، ظرف زمان محدود او ظرف مکان مبهم. نو هغه درې واړه د هغې د منصوب کېدلو دپاره د فی تقدیر د فی مقدر کېدل ضروري و، او دلته د مفعول له د منصوب کېدلو دپاره د لام مقدر کېدل دا ضروري دی. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي. وینصب بتقدیر اللام نحو ضربته تأدیبا ای للتأدیب وقعدت عن الحرب جبنا. نو دا لومبی مثال دا د حصول لی د دغې سیز یعنی د ادب د حصول د پاره فعل وجود ته راغلی دی، او د دویم مثال کې د جبن د وجود د وجې نه فعل واقع شوی دی. وقعدت عن الحرب جبنا ای للجبن د بزدلۍ د وجې نه. نو دا خو دوه خبرې شوي. اوس راځو مونږه درېمې خبرې له صاحب کتاب وایي وعند الزجاج یا وعند الزجاج هو مصدر تقدیره ادبته تأدیبا وجبنت جبنا. په دې عبارت کې صاحب کتاب د نحوی یو اختلافي مسله دا ذکر کوي، او هغه اختلاف دا دی د نحویانو په خپل منځ کې یو طرف ته جمهور نحویان دي او بل طرف ته امام زجاج دی، دا هم مشهور نحوی دی چې آیا
مفعول له دا مستقل ځان له په منصوباتو کې معمول دی او کنه دی. اختلاف په دې کې دی چې آیا مفعول له دا ځان له مستقل معمول دی او کنه دی. نو جمهور نحویانو په نسبت باندې مفعول له دا مستقل معمول دی. په مفاعیل خمسو کې دا ځان له مفعول دی او په 12 منصوباتو کې دا ځان له منصوب دی. او د مصنف رحمه الله تعالی مذهب هم دغه دی، ځکه چې مصنف دا په منصوباتو کې ذکر کو، په دې 15 مفاعیلو کې هم ذکر کړی دی. او امام زجاج رحمه الله هغه فرمایي چې مفعول له دا ځان له قسم نه دی، بلکې دا مفعول له دا مصدر دی. مصدر مطلب دا دی چې مفعول له دا مفعول مطلق دی. او مفعول مطلق مخکې مونږ ذکر کړو چې مفعول مطلق دا هغه مصدر ته به مونږ وایو چې هغه د فعل مذکور په معنی باندې وي. لکه مثال مونږ ذکر کړو ضربته ضربا یا جلست جلسة القاری وغیرہ وغیرہ. نو د امام زجاج رحمه الله په نسبت باندې مفعول له دا ځان له قسم نه دی، بلکې دا مفعول مطلق دی. نو هغه په دې کې څه کوي؟ تاویل پکې کوي. هغه وایي ضربته ضربا، تدې معنی دا ده د ضربته تأدیبا، تدې معنی دا ده ادبته بالضرب تأدیبا، ادبته بالضرب تأدیبا. نو هغه دلته بیا ادبت فعل دا راوباسي او دغه شانتي د قعدت عن الحرب جبنا هغه په دې کې داسې تاویل کوي چې جبنت فی القعود عن الحرب جبنا، د جبنت فعل دا ول راوباسي. لیکن د امام زجاج رحمه الله دا کوم قول له نو نحویانو دا قول دا په دې خبره باندې رد کړی دی چې د تاویل کولو نه یو قسم په بل قسم کې نه داخليږي. د تاویل کولو نه یو قسم دا په بل قسم کې نه داخليږي. کچره بالفرض دا سوي نو بیا خو با کم حال له، نو حال دا بیا موږ بس کې داخله ولې فمفعولی فيه کې هم داخله ولې یا به مو په بل لغه کې داخله ولې. مثلا یو مثال له جاء زید راکبا، چې زید راغه په داسې حالت کې چې زید سورو. نو دلته راکبن دا حال له، خو که بده کې مونږه داسې تاویلو کو چې جاء زید فی وقت الرکوب، جاء زید فی وقت الرکوب، نو دا بیا شي مفعول له شي. نو که بالفرض داسې مونږه په هر یو سیز کې تاویل کو، نو د تاویل د وجه نه یو قسم دا په بل قسم کې نه داخليږي. نو صاحب کتاب وی وعند الزجاج د امام زجاج په نسبت دی هو مصدر، دا مفعول له دا مصدر دی، یعنی مفعول مطلق دی، تدې ځان له وجود نشته دی. او تقدیره تدې ضربته تأدیبا، تدې تقدیری عبارت څنګه دی؟ ادبته تأدیبا. نو دلته اوس تأدیبا دا د ادبته په معنا باندې ده. او دا جبنت جلست قعدت عن الحرب جبنا، تدې تقدیری عبارت څه دی؟ جبنت جبنا. نو اوس دا جبنن دا مفعول مطلق دی د چا لپاره؟ د جبنتو لپاره. نو دې ځکه صاحب کتاب دغه اختلافي مسله دا ذکر کړی ده. اوس راځو مونږه ته دې عبارت یو ځل بیا ترجمه لا او په دې کې چې کم اهم تراکیب دي نو ان شاء الله تعالی دغه به ذکر کو. صاحب کتاب وای المفعول له هو اسم، چې مفعول له دا هغه اسم دی ما لاجله چې د هغې د حاصلولو د پاره یا د هغې د وجود د وجنه یقع الفعل المذکور قبله، هغه فعل هغه واقع کیږي چې کم تدینه مخکې وي. یقع دا فعل، الفعل المذکور دا موصوف صفت فاعل او قبله دا مضاف مضاف الیه دا مفعولی فيه دی. وينسب بتقدير اللام، دا ينسب دا د مضارع مجهول صيغه ده
او پدې کې هو ضمیر مستتر دی هغه راجع دی مفعول له ته یعنی وينسب المفعول له بتقدير اللام با حرف جار تقدیر مضاف اللام مضاف الیه بیا مضاف الیه دا مجرور دی د با جار د پاره او دا جار مجرور متعلق دی په ينسب فعل پورې نحو ضربته تأدیبا نو ضربتو فعل بفاعل له دا ها ضمیر دا مفعول به دی او تأدیبا دا مفعول له دی ځکه چې د دې د حاصلولو د پاره د ضربتو فعل وجود ته راغلی دی او دا ای حرف تفسیر دی او للتأدیب دا تفسیر دی د چا د پاره د تأدیب د پاره وقعدت عن الحرب جبنا نو قعدت دا فعل بفاعل له د فعل ماضی د واحد متکلم د معلوم صيغه ده عن الحرب جار مجرور دا متعلق ته په قعدت فعل فوري او جبنن دا هم مفعول له دی او دا منصوب دی د لام په تقدیر سره نو که تاسو وګورئ تأدیبا او جبنن دا دواړه مفعول له دی او دا منصوب دی پس سره په لام په تقدیر سره وعند الزجاج د امام زجاج رحمه الله په نسبت باندې هو مصدر د مفعول له دا مصدر دی یعنی مفعول مطلق دی د دې ځان له وجود نشته دی او تقدیره او تقدیری عبارت د دې داسې دی ادبته تأدیبا او جبنت جبنا دا تقدیره دا مضاف الیه دا مبتدا ده مضاف الیه دا مبتدا ده او ادبته تأدیبا وجبنت جبنا دا معطوف علیه معطوف دا خبر جوړیږي د تقدیره مبتدا لپاره او د ادبته تأدیبا او د جبنت جبنا ته دې ځان له ترکیب به مونږ داسې کوو چې ادبتو دا فعل بفاعل دا ها ضمیر دا مفعول به او تأدیبا دا مفعول مطلق دی ځکه چې دا د فعل مذکور په معنا باندې دی او جبنت جبنا نو جبنت فعل بفاعل او دا جبنا دا مفعول مطلق دی ځکه چې دا د فعل مذکور په معنا باندې دی نو دا خو په منصوباتو کې څلورم منصوبو بیا صاحب کتاب وی فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا أي مع الجبات ومع زيد دا کم عبارت چې مونږ اولوستو نو په دې عبارت کې صاحب کتاب په پنځو مفعولو کې په مفاعیل خمسو کې پنځم او اخرنی مفعول دا ذکر کوي او دغه شانتي دا پنځم مفعول دا په 12 منصوباتو کې پنځم نمبر منصوب دی په دې عبارت کې صاحب کتاب د مفعول معه تدې تعریف ذکر کړی دی او په دو مثالونو سره تدې وضاحت کړی دی بیا کوم آینده عبارت دی نو په دې کې د مفعول معه اعراب ذکر کړی دی خو ان شاء الله تعالی باغی کی خبره ډیری دي نو هغه به مونږه په آینده درس کې ان شاء الله تعالی په تفصیل او په وضاحت سره د الله پاک په توفیق او په فضل سره ذکر کوو خو نن صرف مونږه د مفعول معه د تعریف وضاحت کوو نو صاحب کتاب د مفعول معه تعریف په دې الفاظو سره کړی دی هو ما یذکر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبه معمول الفعل خلاصه تدې دادا چې مفعول معه دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې دا د هغه واو نه وروسته واقع وي چې کم واو د مع په معنی باندې وي چې په دې خبره باندې دلالت وکي چې دا مفعول معه تدین مخکې چې کم فعل مذکور دی د هغه د معمول سره شریک دی د فعل د معمول مصاحب او ملګری دی مفعول معه دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې دا د هغه واو نه وروسته واقع وي چې کم واو د مع په معنی باندې وي چې په دې خبره باندې دلالت وکي
چې د وو نه د رستو چې کوم اسم واقع دی یعنی مفعول معه دا د فعل د معمول د هغې مصاحب او د هغې ملګری دی. مثلا جاء البرد والجبات، نو دلته د الجبات دا مفعول معه دی، دا د وو نه رستو واقع دی او دا واو دا د مع په معنی باندې دی او په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا مفعول معه دا د فعل د معمول یعنی د فاعل مصاحب دی، ملګری دی په مجیت فعل کې، یعنی د دواړو د واقع کېدو او د دواړو د راتلو زمانه یوه ده. نو د الجبات او د البرد دا دواړه د مجیت په دې فعل کې څه دي؟ شریک دي. نو دلته د الجبات مفعول معه دی او د فعل چې کم معمول دی البرد دی. نو د مفعول دی وو په څه باندې دلالت وکړو چې د مفعول معه او د فعل چې کم معمول دی البردو، نو تدی دا دواړه څه دي؟ مصاحب دي، دا دواړه ملګري دي او تدی دواړو د راتلو زمانه دا یوه ده. جاء البرد والجباتو چې یخني راله سره د کوټونو، یعنی د یخنۍ سره متصل سره رالل، کوټونه رالل. دویم مثال دا ورکړی دی جئت انا و زیدن، چې زه او زید دواړه رالو یا زه رالم د چا سره؟ د زید سره. نو دلته دا زید دا مفعول معه دی ځکه چې دا د داسې وو نه رستو واقع دی چې دا واو د مع په معنی باندې دی او دا په دې خبره دلالت کوي چې دا مفعول معه د فعل د معمول یعنی د فاعل مصاحب دی، د هغې ساتي دی د مجیت په فعل کې، یعنی د فاعل او دلته فاعل څه دی؟ متکلم. او کم مفعول معه دی د زید ته دې دواړو د راتللو زمانه څه ده؟ یوه ده. که بالفرض دلته دا وو د مع په معنی باندې نه وي بلکې دا وو د عطف د پاره وي، نو بیا به موږ داسې وایو جئت انا و زیدن، او ان شاء الله تعالی په دې باندې به په آینده درس کې موږ خبره کوو چې و زیدن ویل هم جایز دي، خو دلته موږ صرف معنوي خبره کوو. که چیرې دلته دا وو د مع په معنی باندې نه وي او دا وو دا د عطف د پاره وي، نو عطف راځي د مطلق جمع د پاره، یعنی صرف د جمع د پاره راځي. په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې آیا دا دواړه یو ځای جمع شوي دي او کنه یو مخکې جمع شوی دی او بل وروستو جمع شوی دی. په دې خبره څه دلالت نه کوي بلکې صرف په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا دواړه څه دي؟ جمع شوي دي. صرف په جمع کېدلو باندې دلالت کوي چې دا دواړه په دې کار کې څه دي؟ شریک دي. نو بیا یې معنی به داسې وي چې جئت انا و زیدن، چې زه او زید رالو. خو په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې آیا دا دواړه څه راغلي دي؟ یو ځای راغلي دي، بلکې که یو یوه ګنټه مخکې راغلی او بل یوه ګنټه وروستو راغلی نو بیا هم داسې ټیک دی جئت انا و زیدون. که دواړه یو ځای راغلي نو بیا هم دا و په دغه باندې دلالت کوي جئت انا و زیدون، یا یو ورځ مخکې راغلی دی او بل ورځ وروستو راغلی دی او بیا داسې وایي چې جئت انا و زیدون، نو دا و د ټولو صورتونو ته شامل دی، بس چې جمع شوي دي نو و دې ته څه دی؟ شامل دی. خو که بالفرض و مونږ د مع په معنی باندې واغیست، دا و تدینه مونږه دا د مفعول معه دپاره راشي، نو بیا به معنی دا شي چې زما او د زید د راتلو زمانه سوا یوه وه. دا مفعول معه دا د دې فاعل سره په راتللو کې شریکو، د دواړو د راتلو وخت دا یو و، نو مفعول معه ته دغه فایده ورکوي چې دا مفعول معه د فعل د معمول سره سوي مصاحب وي او د هغې ملګری وي. نو صاحب کتاب وی المفعول معه هو ما یذکر بعد الواو، چې مفعول معه د هغې اسم ته وی چې دا ذکر کړی شوی وي د وو نه وروستو او دغه وو د څه په معنی باندې وي؟ بمعنی مع لمصاحبت معمول الفعل، دې دپاره چې په دې خبره باندې دلالت وکړي
چې دا مفعول معه دا د فعل د معمول مصاحب او ساتي دی. نو یو مثال ورکړی دی جاء البرد والجبات. نو دلته د مفعول معه یعنی د الجبات او د فعل چې کم معمول دی البرد، نو دواړه مصاحب دي او دواړه ملګری دي په مجیئت په فعل کې. او دویم مثال ورکړی دی جئت انا وزیدن. نو دلته دا زیدن دا مفعول معه دی او دا مفعول معه او د فعل کم معمول له یعنی متکلم دواړه په مجیئت په فعل کې مصاحب او ملګری دي. ای مع الجبات ومع زید. دا جاء البرد والجبات تدی تقدیر عبارت داسې ده جاء البرد مع الجبات، او دا جئت انا وزیدن تدی تقدیر عبارت داسې ده جئت انا مع زید. وس راځو مونږه دا کم مثالونه چې مونږه ذکر کړل تدی ترکیب لا جاء البرد والجبات. نو جاء دا د فعل ماضی د واحد مذکر غائب صيغه ده او دا البرد دا مرفوع دی په ضمه سره دا ولا فاعل له او دا وو دا په مع په معنا باندې او دا الجبات دا مفعول معه دی ځکه چې دا د وو هغه وو نه رستو دی چې کم وو د سپ معنا باندې دی د مع په معنا باندې دی او دا الجبات دا منصوب دی په سره کسره سره ځکه چې دا جمع مؤنث سالم دی. جمع مؤنث سالم دا هغه جمع ته وایي چې د کومه په اخر کې الف او تا راغلي وي. دا غي حالت رفع په ضمه سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسره سره وي. او د دویم مثال ترکیب به موږ داسې کوو چې جئتو دا فعل به فاعل له او دا انا دا تدی کم تا ضمیر دی د فاعل د متکلم تدی د پاره تاکید دی. او ان شاء الله آینده درس کې به موږ خبره کوو چې د سره د انا د ولي لګي د ضمیر مرفوع منفصل وسه ولي راغله. نو جئتو فعل به فاعل له او د انا دا د فاعل د پاره تاکید دی او دا وو په معنا د مع دی او دا زیدن دا مفعول معه دی منصوب دی پس سره په فتح سره او دا مع الجبات دا تفسیر دی د والجبات او دا مع زیدن دا تفسیر دی د وزیدن. ان شاء الله تعالی آینده کم درس دی نو پدې کې د مفعول معه چې کم اعراب دی پدې باندې به موږ تفصیلی خبرې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.